السلام علیکم، څنګه مینوالو خیر تاسو خیر؟ نو نن به موږ پخو کریلې. دا مې هفته مخکې کریلې راوړې وې، فریج کې پرتې وې، لږې شان زیړې شوې دي. نو ما وی چې نن یې پخې کړم، هسې نه خرابې نه شي راته. نو کریلې به اول دننه تشې کړو، بیا به یې نری نری کټ کړو او بیا به یې وینځو. ځینې خلک د دې د تریخوالي ختمولو لپاره دا په مالګه کیم کېدي داسې 30 منټ دپاره، هغې سره د دې د تریخوالي بالکل ختم شي. نو چې د چا تریخوالی نه وي خوښ، هغه طریقه هم صحیح ده، خو دا ما بغیر مالګې نه وینځلې او دا به زه په داسې طریقه پخوم چې دې کې به تریخوالی بالکل نه وي. نو دلته مې یو لوښی راواخیستو، دې کې به 4 چمچې کوکینګ اویل واچوم. چې دا لږ ګرم شي نو په دې کې بیا 1 چمچه زیره واچوم. زیره چې ښه وترسکېږي نو دې کې بیا موږ ډایرکټ کریلې ور واچوو. کریلې چې مې وینځلې نو د چاڼ کې مې کېښودې مې چې اوبه ترې بالکل لرې شي. دا به اوس په تیز اور باندې د تیلو کې داسې 5 منټ دپاره ښه سرې کړو. ځینې خلک اول کریلې په ډوبو تیلو کې سرې کړي، بیا ولې تړکه تیاره کړي، خو زما طریقه بالکل ډیفرنٹ ده. زه چې کریلې سرې کړم تیلو کې نو بیا په دې باندې پیاز، ټماټر او مسالې ور واچوم او دا داسې 10-15 منټو کې تیارېږي، مطلب ډېر ټایم پې هم نه لګي. نو دلته مې کریلې ښه مزیدارې سرې کړې تیل او زیره کې. اوس په دې کې موږ یو میډیم سایز ټماټر واچو او ټماټر سره به موږ دا سیمپل مسالې هم ور واچو، کمې کې چې دنیا پاوډر، کری پاوډر، هلدي پاوډر، سور مرچکې پاوډر شامل دي او 1 چمچ به پکې مالګه ور واچو. نو مالګه او مرچکې تاسو خپل ټیسټ مطابق ور اچوئ. اوس به دا کریلې مسالو سره ښه مزیدارې سرې کړو داسې 5 منټو دپاره چې دا کریلې د مسالې ښه واخلي. اوس به پې سر کېږدو او داسې په میډیم آنچ په 3 منټو دپاره د ټماټرو کې پخې کړو. مطلب ټماټر به هم ښه پاسته شي او کریلې به هم زموږ سافټ شي. 3 منټه بعد به ترې سر لرې کړو او ښه مزیدارې به یې ولړو راولړو. اوس به پکې ښه ډېر پیاز واچو، مطلب چې څومره کریلې دي همدومره پکې موږ پیاز ور واچو. نو کله چې پیاز په دې کې ډېرې نو د دې دا تریخوالی به پخپله ختم شي، ځکه چې پیاز کله پاخه شي نو دا داسې خواږه شان شي. نو موږ به د کریلو دا کړواهټ چې دی نو د پیاز باندې ختمو، مطلب پیاز به پکې ډېر واچو نو بس کریلې به بیا پخپله خوږېږي، ترخې به نه وي. نو ټماټر مې پکې صرف 1 دانه ور واچوله او پیاز مې پکې ښه ډېر ور واچول. اوس به پې سر کېږدو او د پیازو کې به یې داسې 2-3 منټو دپاره پخې کړو چې پیاز په دې کې لږ سافټ شي، بالکل حلوا نه شي خو چې داسې لږ سافټ شي. نو 3 منټه بعد مې سر لرې کړو، اوس به یې ولړو راولړو او ماشاءالله خوشبو ترې داسې راځي لکه د کبابو، داسې ښکاري چې کریلې نه کباب باندې دي. زه چې کله هم کریلې پخوم نو واړه وی کباب دي باندې کړي دي، نو ته یم او مطلب خوشبو دومره زبردست دی. اوس به پسې ګیس بند کړو او یو لوښي ته به یې راواچو او انجوی به یې کړو. ملګرو څومره چې دا په دې کتو کې مزیدارې ښکاري، په خوړو کې دا د دې نه زیاتې خوندورې وي. نو ډېره سیمپل او اسانه شان طریقه مې درسره شیر کړله. که ستاسو زموږ ریسیپي خوښه شوې نو په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپلو خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم خوندونه واخلي.